د خیراتونو د جانمازونو خرچه به په حج پسې نه چې ته ټول حساب ولګې چې دومره خرچه خو زما د حج نه علاوه کیږي او ته چې لحاظه په ما حج نه دی فرض نو ته په دوکه کې پروت یې. زه درته اوس ښیم چې حج په چا باندې فرض دی. تاسو ټولو ته به پته ولګي چې په دې دوکه کې څومره خلک پراته دي. دا هم درته ښیم چې په چا حج فرض دی او نیکۍ د دې څومره وبال دی څومره نقصان دی. او دا هم درته ښیم چې چا حج په صحیح طریقه باندې وکړو نو دې حاجي صاحب د حرمینو نه ځان سره کومه بهترینه تحفه راوړه. دا هم درته زه نن بیانوم. ګوره جی اول خبره داره چې حج په هر هغه بالغ عاقل چې لیونی نه دی او بالغ چې نابالغه نه دی که نارینه دی او که زنانه ده چې دومره وسې کېږي چې د داخلي د ټیکټ دا خرچوي او د لارې د سفر د تلو راتلو هلته چې د حج په ورځو کې دی څومره پاتې کېږي هغه ځای خرچه چې کومه ضروري خرچه ده زیاتي نه ضروري گزاره حال خرچه ده د التم کیږي. او که کور کې د ګټې وټې څوک نشته دی نو چې خپل اهل و عیال ته دومره خرچه پرېږدي چې څومره ورځې دی هلته دی چې هغوی پې دلته د ضرورت مطابق څه وکړي خرچه وکړي چې دومره وس د چا کېږي بس په ده باندې حج فرض دی. دا به نه کې چې 2 میخې د دې خو ځان له 3 لک روپۍ راځي او د 1 لک روپو وریجې دي او دغه شان د ټینټ او د کراکرۍ سامان دی د هغې کرۍ ده او جانمازونه دي او تسبیح دی او حاجي صاحب به هلته حج له تللی نو هغه چې راځي نو شاپینګ به کوي نو سپریګانې به د ځان سره لی او شیمپوان به د ځان سره لی او دومره مې خویندې دي هر یوې له به جوړالم او صادر به ولالم او رشته دار مې دي او دومره څه به کوم او د زمزم دپاره به ډسپوزیبل بوتلې لګي او ګیلاسونه به لګي او خلکو له به پکې اوبه بندوم او دا به کوم دا ټوله دوکه ده. دا په دوکه کې پروت دی. که د حسابونه ته کې نو حج د 2 چنده او 3 چنده او 4 چنده ته ورسو بیا خو په ډېرو کمو خلکو فرض دی. نو تاسو د دې نه اندازه والی چې په لکونو خلک په دې دوکه کې پراته دي چې هغوی دا حسابونه په څه پسې ولي په حج پسې ولي خو حاجي صاحب په دوکه کې پروت دی. حدیث کې راځي چې په چا حج فرض یعنی دومره وسې کېږي او دی حج ونه کړي نو فرق نشته که یهودي مري که نصراني مري. ګوره خطرناکه خبره ده. ګورئ د ده مشابهت د یهودي او د نصراني سره ځکه ورکړو چې یهود او نصوارو به حج نه کوو هغوی به حج له نه راتله ټیک شوله او د ده مشابهت د مشرکینو سره ځکه ورنکړو چې مشرکین په ابتدا کې چې په حرمینو بند نه نو حج له به راتلو او چې کوم سړی مونځ نه کوي د هغه مشابهت د مشرکینو سره ورکړی ځکه هغوی به مونځ نه کوو خو چې کوم سړي باندې حج فرض دی او حج نه کوي د ده مشابهت د یهودو او نصوارو سره ورکړو دومره خطرناک مرګ تاله راتلی شي چې فرق نشته که ته یهودي مري او که نصراني مري. دا څومره خطرناکه خبره ده. خو بیا چې کله ته حج کوې که نه نو حج په صحیح طریقه باندې او که په اخلاص سره او که دا پړه کې مه راوله چې ګاونډي ته مې او تربور ته مې خلک حاجي صاحب وایي چې ما ته هم حاجي صاحب وایي. بخښنه غواړم هغه یو حاجي صاحب حج له تللی و که نه چې راغی وي د کلي دوکاندار ته یې ویل چې ته زما هغه کاتره واړوه د قرض وایي دوکاندار خوشحاله چې جوړ ماله پیسې راکوي قرض راله ختموي وایي چې نوم یې ورله راواړوي چې زما دا نوم دقسې ځان له لیکلی شوی ما خو اوس حج وکړو دې سره حاجي صاحب ولیکه د دې دپاره پې کاتره واړوه نو هغه ویل چې و خو دې پوه که ما خو ویل که ته ماله پیسې راکړې نو چې د دې دپاره حج نه او بل دا ده چې د ویډیوګانو د تصویرانو دپاره حج نه وي. حدیث کې راځي چې کوم سړی حج وکړي هلته پرفحش خبرې ونه کړي د الله نافرماني ونه کړي دی د ګناه نه داسې پاک شو لکه په کومه ورځ چې دی د مور نه پیدا شوی یوه وړه او غټه ګناه پکې نشته. حاجي صاحب څومره بهترینه تحفه به د ځان سره راوړي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. صحیح شول او بدقسمته دی هغه سړی مال چاته پرېږدي مال دې چاله جمع کړی. حدیث کې راځي حج کې جلدي وکړئ تاسو کې چاته پته نشته چې کوم عذر دته پیښېدونکی دی او مال چاته پرېږدي بچو ته یې پرېږدي چې مړ شي که نه مړ شي اره 2 روپو بیکاره کفن بدل راوړي که نه او دفن به دې کي او یو څو ورځې پورې به در پسې هغه رواجي خیراتونه وکړي چې وایي ګاونډي به بیا وایي چې د پلار پسې خیرات ونه که د دې وجې چې کوي 3 او جمعه او څلوېښتي او کال بس خبره ختمه جي بیا به پې بچي مزې کوي ته به دقسې مجرم او ګناهګار په قبر کې سي پروت به د الله د سزا سره به مخامخ وا د الله بنده چاله ګټي د مرګ څه پته لګي چې په کوم ځای کې د اخري سلګۍ د اخري ساده ده دا څه پته لګي لاړ شل ته ځان د ګناه نه پاک کوه الله نه وغواړه او د ویډیوګانو تصویرانو دپاره مه کوه چې خلک درته ماشاءالله مبارک وایي او بس حج دې په سین لاوشي او ته دقه شان چې څنګه ورلړونه یې تللی وي هغسې ورلړونه یې راغلې نو داسې حجونه مه کوه په صحیح طریقه باندې حج وکړه او په اخلاص سره حج وکړه او د الله د رضا دپاره وکړه. الله دې موږ او تاسو ټول بار بار بوزي یقینا چې ډېر په دنیا کې د جنت مقام دی د حرمینو الله دې موږ تاسو ټول بوزي او که چا وس کېږي او دی نه ځي الله دې توفیق ورکړي ودې جاړي الله ته چې الله ولې مې نه غواړي دغه ځای ته ولې مې نه میلمه کې نو پکار ده چې هغه د الله نه وغواړي. څومره کیدی شي نو مسلمانانو ورونو ته دا پیغام ورسوي چې دا خلک په دې غور وکړي او دا احمد فریزاده کی وصلی الله علی النبی. د جمعې د مونځ قضا څه ده؟ د جمعې جمع د چا نه لاړه شي نو دا به د جمعې د مونځ قضا څه طریقې سره راګرځي او د دې قضا شته کو نشته یوه. دویمه دا ده که یو سړی د جمعې د مونځ په اخره قاعده کې شامل شو د جمعې مونځ باندې امام ولاړ دی او 2 رکعات یې کړي په اخري قاعده ناستی دی او ته شامل شو نو د باقي مونځ د جمعې به
ته څنګه راګرځې. دوه بله مسله دا ده جی چې د دواړو سجدو په منځ کې دا ناسته چې ده نو دا واجب ده، خو دا څومره اندازه کې واجب ده، او چې دا ناسته پاتې شي او سړی مسلسل 2 سجدې وکړي نو په ده سجده سهوه شته او که نشته. دا اهمې مسلې را سره جي په دې ننني کلیپ کې لازمي وپېژنئ. ګوره جي اول مسله دا ده چې د جمعې مونځ د چا نه جمع لاړه شي که نه نو دله پکار دي چې دی بل مسجد ته جمعې مانځله ځان ورسوي. ټیک شوله که نه؟ که بل مسجد ته تلی نه شو، لرې یا بل مسجد کې هم جمع شوې وه نو دا د ځان سره یاد ساته چې د جمعې د مونځ دپاره جمع شرط دی، بغیر د جمع نه ځان له د جمعې مونځ دا نه کېږي. دقه شان د اختر مونځ هم دی چې د اختر مونځ ته حاضر شولې او جمع د نه وشوله، په کار ده چې بل ځای ته لاړ شي او د اختر مونځ وکړي، خو که نه بل ځای لرې یا هلته هم جمع شوې وه نو بیا د اختر مونځ هم په ځان له نه کېږي. نو دا مسله به تاسو زده کړې وي چې د جمعې او د اختر د مونځ دپاره جمع شرط دی. دا په جمع کېږي او ځان له نه کېږي. اگر که صحیح ټیم د جمعې د مونځ دی خو په ځان له د جمعې مونځ نه کېږي، صحیح ټیم د اختر د مونځ دی خو په ځان له د اختر مونځ دا نه کېږي. چې جمع لاړه نو د اختر او د جمعې مونځ څه شو؟ دا لاړلی جي. دا مسله به تاسو ته یاد وي، خو دلته فرق دا دی چې د اختر مونځ لاړی نو بس دا ختمه شوه خبره، او د جمعې مونځ چې درنه لاړی نو بیا به د ماسپښین مونځ راګرځئ. چې د ماسپښین دغه وقتي مونځ به د ماسپښین کې 4 رکعته فرض، د هغې نه مخکې 4 رکعت سنت او بیا 2 رکعت سنت او د ماسپښین نیت به کې نو د ماسپښین مونځ به راګرځئ. ټیک شوله؟ دا مسله شوه، دا خو شوه. دویمه دا ده چې د جمعې مونځ ته حاضر شولې او امام 2 رکعته کړي او په آخري قاعده باندې ناست او تر امام سره شامل شولې نو چې امام څنګه سلام وګرځئ نو ته به پاسي. ټیک شوله؟ او د سبحانک اللهم نه به شروع وکړي او دغه شان الحمد او صورت به پکې ووې او بیا به سجدې ته راشي. دویمې سجدې نه پس به ډایرکټ پاسي، بسم الله نه به الحمد شروع کړي، صورت به پکې ووې او بیا به په آخري قاعده کښېنې او سلام به وګرځې. نو که ته د امام سره آخري قاعده کې هم شامل شو نو تا د جمعې مونځ څه را لاندې کړو نو ته به اوس د باقي رکعتونه چې راګرځې د جمعې د مونځ به دا به ته څه کې دا به راګرځې. دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې د دواړو سجدو په منځ کې چې د یوې سجدې نه راپاسې او بلې ته نیتلی نو دې ته ویلی شي جلسه. دا وړه ناسته چې کومه ده دا واجب ده جي. څومره مقدار کې واجب ده؟ په قدر د 1 سبحان الله. څومره وخت کې چې 1 کرت سبحان الله ویل شي نو دا ناسته دومره قدر څه ده؟ دا واجب ده. که دا چا ونه کړو مسلسل 2 سجدې وکړي، یعنې د 1 سجدې نه سر لږ روچت کو او بلې سجدې ته لاړې او دغه جلسې ونه کړه، دنه واجب پاتې شو او دا به په اخر کې څه کوي؟ سجده سهوه به کوي. دغه شان قومم د ښه د رکوع نه پورته کېدل دغه هم څه دي؟ دا واجب دي جي. دا مسله دا اهمه او ضروري مسله وه، لہذا تاسو په خپله هم زده کوئ او د ملګرو سره هم شیر کوئ. وصلی الله علی النبی.